والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. يا إله العالمين زمن غفور گناهگار بندگان فزندگی تمام گناهون معاف. يا إله العالمين سمرا جون زمن فاتل استافع علمك من تند معلومة يا الله دا جون رباقي حسك مدهر قسم گناهون ولا تحفظكم يا الله زمن زندگی تمام عبادات طاعات أعمال صالحة فقل فضل سرا فقل درباري قبول با. يا إله العالمين درجون فباقي حسكمو إيمان إسلام دين كلمة شهادة عبادات وطاعات وباني استقامة نصيب يا الله لمن أهل وعيال لمن دورون وخين وبيبيان وباشور دين أو الدنيا تمام حاجتنا دخل برنتورك يا الله تمام مسائل مشکلات پریشانی یا الله خود بگا یا الله دا هر قسم امراضو او دا بیمارونا دا تمام دنیا دا مسلمانان و سرا منتا شفای کاملہ عاجلہ نصیب یا الله دا دنیا دا هر بیمار هر بیماری دا دنیا دا هر مریض هر مرض دا دنیا دا هر بیمار دا بیماری جراثیم یا الله فخر قدرتنا سر خط بگا یا الله دا دنیا دا تمام عالم تمام دنیا د بیمارانو مسلمانانو حال باندې یا الله ته رحمېږه یا الله ته باندې رحمېږه مسلمان باندې چار څومره بیماری تکلیفونه راشي لاس کې وهي چې ټول یې اسرې خط شي بیا اخر کې د الله اسره باندې الله د خپل سوالونه کوي انور بندګانو د سوالونو درخواستونه کوي چې زموږ په حق الله د سوال او دعا وکړي چې الله را شفای کامله عاجله نصیب یقینا نو مسلمانانو دعاګانې غیبی د خپل الله د بندګانو مبارک قبليږي. زموږ یو دوست دی او یو خپل خسته دوست هم دی مردان کې دی او اچانک ورته د کینسر بیماری لګېدلې ده تکلیف کې دی د کولمو کینسر دی یا الله دې دا بیماری په خپل قدرت سره یا الله د کینسر د بیماری خو د دنیا د ډاکټرانو په نظر کې دا علاج ده ستا په نظر کې د دنیا یو بیماری مله علاج نه ده یا الله ته شفای کامله عاجله نصیب کړه. د منګل دوست دا هغه نوجوان زلمی دی د دوه شو کالو د ورسېده او د وینې بیمار دی ورکوټوالي نه او اوس ورته تکلیف زیات شوی دی یا الله دې دا تکلیف په خپلو قدرتونو سره ختم کړه یا الله ته د شفای کامله عاجله نصیب کړه. یو بل هم مرګرین دی د هغه اپریشن نه مخکې اپریشن شوی دا دویم ځل اپریشن دی د دعا جواب یې کړی دی یا الله دا اپریشن کامیاب یا الله دا اپریشن کامیاب کړه یا الله دا کوم بیماران مونږ ته معلوم دي او دا وایي په حق مونږ ته د سوال جاری کوو دوی ته شفای کامله عاجله نصیب کړه او په ټول دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره امتیان هسپتالونو کې بیمارو او کورونو کې بیماران دي او په قسم بیمارو کې مبتلا دي یا الله بیماری هم ته رالیږي شفا هم ته ورکړې تمام دنیا بیماران مسلمانانو ته د هر قسمه بیمارونه شفای کامله عاجله نصیب کړه یا الله زموږ والدینو سره د تمام دنیا مسلمانانو چې د شا والدین مړه دي یا الله دې مغفرت نصیب کړه یا الله قبول یې ګلزار کړه یا زموږ اساتذه کرامو زموږ د شاګردانو د مقتدیانو د دوستانو د خپلوانو د متعلقینو څومره چې مړه دي یا الله ته قبول یې ګلزار کړه یا الله مغفرت نصیب کړه درجات یې بلند کړه او یا اله العالمین قبول یې د جنت په انواراتو سره منور کړه د قبرونو تیاري په رڼاګانو باندې بدل کړه د قبرونو تنګسۍ په فراخو باندې بدل کړه د قبرونو مصیبتونو په راحتونو باندې بدل کړه موږ ټولو ژوندو مسلمانانو ته د مرګ نه وړاندې په خپلو ګناهونو باندې د ژړاګانو د پښیمانتیا د ندامت او په صدق دل سره د توبو او خپلو توفیق نصیب کړه او یا الله زموږ توبې قبول کړه یا الله زموږ توبې قبول کړه یا الله زموږ توبې قبول کړه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا